علي ترین د پاکستان کرکټ بورډ نوټس وشلولو تاسو لپاره تصویر کې هم کاری علي ترین بیګا د پاکستان کرکټ بورډ او د پی ایس ایل منیجمنت دولای کړی دا یو ویډیو ورپسې کړی دا او مکمل حقیقت دا غي سرګن کړی دی علي ترین نه د پاکستان کرکټ بورډ د معافی ډیماند ولې کړی دی د پی ایس ایل منیجمنت د معافی ډیماند علي ترین نه ولې کړی دی علي ترین څه جواب ورکړی دی د علي ترین او د پاکستان کرکټ بورډ یا د پاکستان سپر لیګ منیجمنت ته دا غي پکمو خبرو باندې جګړه راغلی دا پکمو خبرو کلیشز دي اته سره په دې ویډیو کې مکمل تفصیل شریکوم او هغه نه پس پتا سو فیصله کوي چې آیا علي ترین په حق دی او کنا پاکستان سپر لیګ چې کم منیجمنت ته هغه په حق باندې دي کمنټ په لازمي کوي ټول نه پیدا علي ترین چې کم دی د ملتان سلطان مالک د پی ایس ایل منیجمنت باندې کړي تنقید وکړو تنقید په کو چې دای مطلب پی ایس ایل اغه رنګ کې رینو کو څنګه چې کې ریکول پکارو پی ایس ایل کې نوی چینجز را وستل پکارو پی ایس ایل امپروومنت ورکول د پیو تنقید وکړو مختلف خبرو مختلف شوز کې په خپل اکاونټس باندې په سوشل میډیا باندې ټاک شو کې مختلف ځایونو کې د پی ایس ایل منیجمنت باندې تنقید وکړو تیر شوی پی ایس ایل نه مخکې نو بیا پی ایس ایل منیجمنت دلا وی چې لکه تمو نه معافي وواړه او معافي ته داسې نه چې بس تمو له میسج وکیا کالو کته معافي پبلکلی غواړي لکه یو پریس کانفرنس پکې یا به خپل اکاونټ نه ویډیو جوړي او معافي به سره عام غواړي دی ولې معافي ز تاسو نه ولې غواړم حکم نوټس چې ولا پاکستان کرکټ بورډ یا د پی ایس ایل منیجمنت را لګل او هغه ولا اوشلو لرورا چې معافي نشتا ما چې کم تنقید پتا سو کړه نو هغه تنقید برای اصلاح دی ما پی ایس ایل کې منه پی ایس ایل چې کم پی ایس ایل دی هغه کې ما امپروومنت را غوښتل او پی ایس ایل د تاسو لیګ نه دی بلکې دا ټول پاکستان لیګ دی دا زما لیګ هم دی د کې زما ټیم لوبه کوي د کې زما غټ انویسټمنت ته زه تاسو سټیک هولډر يم مال دا رائټس ته چې زه تاسو له خبره وکم زه دا حقوق لرم زه دا حق لرم چې زه تاسو خلاف خبرو کوم یا تاسو له خبرو کوم زه پتا تاسو تنقیدم کولې شم خا د پی ایس ایل چې څومره منیجمنت ته او څومره هم ټیمان دي دا غي یو میټینګ لکه جاوید افریدي څومره هم د ټیمانو مالکان دي دا غي یو میټینګ چې هغه میټینګ ته د 10 منټه په زوم باندې لیټ لاړو لکه په زوم باندې آنلاین میټینګ چې دی هغه 10 منټه لیټ دا زوم میټینګ جوائن کو نو دی وای پاغه هم معنا پی ایس ایل منیجمنت ناراضه شوی دی لکه دا خو د دګلی دی د پاکستان کرکټ بورډ ته پی ایس ایل منیجمنت ته ویلي دي چې تاسو نه اهل یې او دا پی ایس ایل د تاسو نه دی دا ټول پاکستان دی او دا زما هم دی زما پکې غټ انویسټمنت دی او زه تاسو نه معافي نه غواړم ما غلط کار نه دی کړی کما غلط کار کړی ما معافي غوښته وا خو مال خپل ضمیر اجازه نه راکړي چې تاسو نه پدې خبره معافي غواړم چې ما پتا تاسو تنقید کړو تنقید برای اسلام کړی دی ځکه پی ایس ایل کې زه د پی ایس ایل سټیک هولډر په پی ایس ایل کې زما انویسټمنت ته او زه غواړم چې پی ایس ایل مخکې لاړ شي خدای ګیله کوي چې پی ایس ایل کې یو لوبډل د خبره هم کړي وا اوس پراشو نیوټرل خبره وکړه دا خدای د خپل خبره وي دا خبره هم کوله چې په پی ایس ایل کې ټول لوبډل خساره کې روان دي مطلب چام پکې ګټه نه ده کړي چې دا خبرو کا د کراچي کینګ مالک ورپسې ټویټ وکړو چې ما خو پکې خپې سیو ګټلې کته نه ګټلې دا بلستانه اهلی وي کته نه ګټلې د سټاف په ټیک نه وي کته پکې پیسې نه ګټلې ستا منیجمنت په ټیک نه وي دا والله وي خدینه علاوه پنځه نور لوبډلې هم دي ټوټل شپږ لوبډلې دي د علي ترین نه علاوه پنځه چې سو نور څومره هم لوبډلې دي نو دا غي مالکانو هم تر اوسه پورې دا خبره نه ده کړې چې موږ نقصان وکړو یا موږ تاوان وکړو لکه غي تر اوسه پورې دا خبره نه ده کړې چې موږ خساره کیو یا موږ پیسې بایلې یا موږ په دې پی ایس ایل کې تاوانیان شو نو دا خبره نه ده کړې صرف خبره چې کړې ده نو هغه علي ترین کړې ده اوس تاسو دي زینم دغه کوي چې لکه علي ترین ولې په پی ایس ایل منیجمنت باندې یا په پی ایس ایل باندې تنقید کوي دا نور په ولې نه کوي که ایشو ده نو په کار چې د ټولو ایشو صرف د ولې انډیویډوال ایشو ده لکه دلته دا سوچم پکار دی کنه چې د ولې ذاتی ایشو د قسم مسله ده لکه که په پی ایس ایل شاله پات کیږي یا د پی ایس ایل فیسلیټی ټیکنیکي منیجمنت نه اهل دي نو پکار چې ټول یو ځای یو شی او ټول په تنقید کړي وي ټول دغه خلاف شی وي غي بهر کړي وي بيخي ځکه چې دغه یو ځای شی وي غي نه منلای بخا مخه بهر کېدل نو صرف د ایشو ده نور یو سړی م ابجیکشن نه کړي نور یو سړی م تنقید نه کړي نور یو قسم نه دی ویلي چې ز پی ایس ایل منیجمنت نه خوشاله نه میا ما په پی ایس ایل کې نقصان وکړو دی وای چې ما پکې 7 ارب روپۍ بایلې دي په پی ایس ایل کې 7 ارب روپۍ یو ډیر غټ هیوج اماونت ته او دی وای ما پاکستان کرکټ ټیم ته خک لړیانو ورکولو د لپاره مختلف کیمپس لګولې دي په هغه باندې ما غټ انویسټمنت کړی دی نو اوس پته نه لګي چې د پی ایس ایل د منیجمنت او د س پرسنل ایشوز دي او که څه وجره چې واحد د وسره ټسل راغلی دی کچري دی په حق وي کنه لکه اس زما یو نیوټرل رائے ده کنه کې د شي دی په حق دی پی ایس ایل ماډرن کول غواړي دی پی ایس ایل نور هم مخکې بوتل غواړي ځکه دی وای زم په وطن مینه مو زم په پی ایس ایل مینه ما زم پی ایس ایل سره مینه کوم او وطن سره مینه کوم زه غواړم چې د ترقی کې دا خبره هم د کړی ده نو کې د شي دی وی مینه او د غواړم ترقی
خو بل طرف ته دا نور ولې خاموشه دي که چېرې دی په حقه وي نو دا نور هم پکار چې د سره یو ځای شي که نه دا نور هم پکار چې د پی ایس ایل منیجمنټ له وایي چې ستاسو دا فیصلې ټیکې نه ده ستاسو دې ځای کې غلطي ده ستاسو دې ځای کې غلطي ده علي ترین په حقه دی لکه اوس یو ټورنامنټ کې مثال بدل زه وړوکی مثال بدل دا درکم لکه اوس زمونږ په کلي کې ټورنامنټ لیست سپوز وته دی ما هم پکې څه اشتري او تا هم ایشتلې ده او کمیټۍ والا غلطه فیصله کوي نو زه به هم پې اواز وچتم ته به هم پې اواز وچتې که نه دا خو نه چې صرف زه به اواز وچتم او ته به غلی ناست یې که چېرې زه اواز وچتم نو بیا به هغه فیصله د ما خلاف وي صرف بیا به هغه فیصله چې هغه کمیټۍ والا کم کړي وي یا چې کوم رولز راولي به صرف زما خلاف وي د ستا خلاف په نیز ته به ځکه غلی ناست نو داسې هم پوسیبل ده نو که چېرې دا مسله د ټولو مسله وه که نه نو بیا به ټول رایوځای کېدل د سره به جاوید افریدي هم ولاړو د سره به سلمان اقبال هم ولاړو د سره به ندیم عمر هم ولاړو د سره به اسلام آباد یونایټډ مالک هم ولاړو ټول به رایوځای شوي والله خو څه پته نه لګي چې د دوی پرسنل ایشوز دي د منیجمنټ سره ځکه په دې منیجمنټ باندې د پی ایس ایل منیجمنټ باندې ډېر کلاړیانو هم تنقید کړی دی شاداب پې کړی دی فخر زمان پې کړی ډېرو کلاړیانو پې تنقید کړی خو په پی ایس ایل منیجمنټ چې ته تنقید کې که نه بیخي د پی ایس ایل نه دی بهر کوي او یا په پی ایس ایل منیجمنټ تنقید کول داسې دي چې از ایکول ټو پاکستان کرکټ بورډ باندې منیجمنټ دی پاکستان کرکټ بورډ باندې ته تنقید دی نو که چېرې پاکستان کرکټ بورډ باندې تنقید کوي نو ستا انټرنیشنل کیریئر ختموي نو ډېر چې کم کلاړیان دی په دې خبره غلي هم ناس وي چونکې له پته چې دا کار غلط رواني خو که زه خبره کوم بارکای مې وروره که زه سویم بارکای مې تاسو له یاد شي فخر زمان هغه یو منیجر د پاکستان کرکټ بورډ پی سی بي چیرمن ته وویل چې دا منیجر چې کوم دی د موږ له په وخت ریپلای نه راکوي دنه چې موږ کانټریکټ وغواړو سنټرل کانټریکټ هغه دی موږ له ډیلی راکوي دی زموږ میسیجز نه ګوري که زموږ میسیجز ګوري موږ له ریپلای نه راکوي نو هغه ګوره هغه منیجر چې کوم د هغه بیا دومره لاس رسېدو چې فخر زمان څو سیریزونو دپاره بهر کړی د سکواډ نه د پلینګ 11 نه بیخي د سکواډ نه بهر کړی ساوث افریقا کې سیریز چې فخر زمان نو سره شوی یاد شي دله چې د ټیم نه بهر کړی فخر زمان صرف دغه خلاف شکایت کړو نو دا یو نور کلاړیان چې وسوګروس فخر زمان حالت د بابر اعظم کو تو رضوان کو تو نو که سبا بابر او رضوان سره دغه منیجمنت زیاتیم کینو بابر او رضوان به خاموشي که شاهین سره زیاتیم کې شاهین به ویره خلق لاو ما د ټیم نه مې بهر کړي نو په دې وجه باندې کلاړیان بیا غلي کی ځکه چې دا رامیانی دا سټاف چې کم دی یا منیجمنت سټاف چې کم دی دوی ورسره بیا آرامتوب کوي نو په دې وجه خاموش پاتې شي نو ګوره مکمل سیناریو ضروره ګوره یا خو غلطي د علي ترین ده او یا غلطي د پی ایس ایل منیجمنٹ ته که چېرې غلطي د پی ایس ایل منیجمنٹ ته نو بیا دا نور ولې خاموشه دي بیا دا نور ولې خاموشه دي او دا نور په دې وجه خاموش کېدی شي چې دغه غلطي دا کوم فیصله د پی ایس ایل منیجمنٹ وي هغه صرف او صرف د ملتان سلطان خلاف وي داسې هم پوسیبل ده اور بل دا خبره هم اوس ما وکته یو ځای کې کېدی شي دروغي خو صرف تاسو سره بیانوم چې علي ترین چې د پی سی بي کم فیسونه دي که نه نو دی وایي چې دغه فیسونه کې کمې راشي نو دی د هغې دپاره لکه دی وایي چې دا فیسز زموږ را کم شي زموږ چې کم کانټریکټ وي د پر ایئر یا 15 کالو دپاره یا 10 کالو دپاره کم موږ د پی ایس ایل منیجمنټ نه دغه ټیم اخلو رجسټري کوو نو د هغې فیس کمولو کې یا څه ناڅه مسله د ده روانه ده خو د ده صرف ته د نورو نشته نو دا دی پرسنل ایشوز ما لښکاري ستاسو دې حوالې سره سره دا کمنټ لازمي وکړئ